دین مخ کې الله تعالی په حرم کې د قربانۍ ذکر وکړو چې تاسو خپل قربانۍ دا په حرم کې دنه ادا کوئ حلال وای. نو د دین دا خبره ذهن ته نه راځي چې دا حرم چې کوم دی د دې دا تعظیم مقصود بالذات دی، یعنی دا مقصود بالذات تعظیم د الله تعالی دی. الله تعالی حکم کړی دی چې په حرم کې لکه اوس مونږ قبله طرف ته مونږ کو د قبله دا تعظیم دا پخپل نه دی بالذات نه دی بده کې، بلکې الله تعالی دې ته د عزت او د تعظیم ورکړي دی. موږ د حکم کړل چې تاسو چې کوم دی قبله طرف ته مونږ کوئ، مسجد حرام طرف ته مونږ کوئ. نو د دې بالذات د تعظیم د دې خپل نه دی بالذات، بلکې دا تعظیم دی کې الله تعالی اچول دی او د الله تعالی په حکم کې دا تعظیم دی. نو د دې وجه نه چې خلک دا حرم چې کوم محترم دی او د در عزت ملاو دی، دا تعظیم د بالذات مقصود نه دی د تعظیم، بلکې بالذات تعظیم د الله تعالی مقصود دی. یعنی الله تعالی د عزت ورکړي دی، نو د دې وجه نه خلک عزت کوي او الله تعالی حکم کړی چې خپل قربانۍ د حرم په حدودو کې دنه لاله بار به د حرم د حدودو نه الاله وای. نو د دې وجه نه دا قربانۍ خلک په حرم په حدودو کې دن نه کوي او د حرم د حدودو نه بار نه کوي. ټول مطلب دا د څوک د دې وجه نه د مکان په شرک کې مبتلا نشي، چیرې دا دغه دی معبود برحق دی. یا خلک کعبه طرف د مونږ کوي، نو اسنه چې دا خلک د کعبه عبادت شروع کی چې دا معبود دی، نو دا معبود نه دی، معبود الله تعالی دی. دریو مانو د لپاره استعمال شوی دی. د دې وجه نه حضرت مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې د دلته کې د منسکن مراد دا قربانی ته مراد ده، ځکه د منسک یو معنا قربانی ده، دویمه معنا افعال د حج دي. د حج کوم افعال دي د مناسک ویل شي، او دریم عام عبادت ته، نو عام عبادت د مناسک ویل شي. د دې وجه نه مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې دلته کې مراد قربانی ده، منسکن مراد قربانی ده. حضرت قتاده رحمه الله فرمایي د دین افعال د حج مراد دي، افعال د حج دی مراد دي. نو بیا مراد معنا پیدا شي چې ولکل امت، نو د هر امت د بارا جعلنا منګر زولی دي منسکن مناسک افعال د حج. او دغه رنګي ابن عرفه رحمه الله هغه دلته د مناسک نه مراد عام عبادت اخلي. دا درې واړه معناګانې د مراد کېدلی شي، خو دلته کې معارف ولا ترجیح چې کوم دی منسک دغه ورکړل قربانۍ له. نو دې وجه نه معارف القرآن قربانۍ په منسک ترجمه چې کوم دی په قربانۍ سره کړله. دا قربانی بالذات مقصود، د دې تعظیم بالذات مقصود نه دی، بلکې د الله تعالی دا نوم دا مقصود دی. څنګه چې کوم قربانۍ د الله تعالی نوم وانه غسل غیر الله نوم دی واغسل جو سره علالیږي نه. دا مناسکو ته چې کوم عزت ملاو دی د معبودیت توجه نه دی ملاو، بلکې الہ تاسو یو الہ دی او دا د هغه الله تعالی حکمونه دي چې د دې زینو به عزت کوي، دا کارونه به کوي، دا افعال د حج به کوي، دغه نه قربانی به کوي. دا ټول چې کوم دی په تاسو باندې لازم دي. نو په دې سيزونو کې بالذات اثر نشته دی، بلکې د الله تعالی د حکم د وجه نه بده کې دا اثر پیدا شوی دی، د عزت ول الله ورکړی دی.